شرف الدین امام بصیری قصیدہ برده یم لیکلی دا قصیدہ برده مولا صلی وسلم دائما ابدا دا دی د دې نوم د شرف الدین امام بصیری. نور یم ډېرې قصیدې لیکلي دي په عربۍ کې اخیسته اخیسته دا الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته دا یم لیکلی ده شرف الدین امام بصیری. په هغې کې یو کړی د لیکلی ده که او فرمایي ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته وبيا فرمائي فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته. فرمائي د ټول خلق حسن به یو طرف تی چې دا غوند ذات به د چا راښکاره شو نو په خلقو باندې به اثر انداز شو خلق به یې داسې اوتر اوتر کړه. خدای مبارک فرمایي زما د رسول الله دومره حسن دی چې صرف دوه ګوتې یې سپوږمۍ ته ښکاره کړې سپوږمۍ ورته دوه ټوکړې شوه. مبارک دا هغه ستایلی دی چې داسې بوټي ولا راغلي دي ساعت الشجر ونې ولا راغلي دي نطق الحجر کاڼو ورسره خبرې کړي دي. او بیا فرمایي وشق القمر او بیا خدای پاک د هغې باندې هغه سپوږمۍ څه کړه دوه ټوکړې کړه باشارته د هغې په ګوتې مبارکې اشاره باندې شق القمر باشارته. او بیا د معراج طرف ته اشاره کړې ده جبریل اتا لیلة اسرا والرب دعاه لحضرته. جبریل پسې راغلی ورته فرمایي محبوبا رب دستا دیدار مشتاق دی. محبوبا رب دا غواړي څوک به رب غواړي خو ته هغه ذات چې رب ستا غواړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم.